نو د دنیا بادشاهیګانې ولې ړنګېږي؟ ځکه هغه خلک چې حکمرانان وي هغوی په خپلو بادشاهیګانو کې علم باندې عمل نه کوي. که دوی په علم باندې عمل وکړي د دوی بادشاهیګان هم دوام کولی سي. نو علم بادشاهي چې د علم غواړي، کله چې علم موجود وي، علم ورسره وي، نو هغه بادشاهي ډېر وخت دوام کوي. کار اهل کار ته وسپارل سي، مسلک رامنځته سي. ځکه یو مملکت کې چې 40 میلیونه انسانان وي، په دې 40 میلیونه انسانانو کې نو هر چاته ضرورت پیدا کیږي. هر څوک چې اهلیت ته راولي نو هغه د علم خلق راولي، خپل نظام جوړیږي، د نظام دوام و بقا پیدا کوي، نه ختمیږي. نو علم یو ښه صفت بس ده. نو طالبانو ورونو میلمانه راغلي د لمر تلویزیون د ملګري د څیرو خپرونې والا، دوی سره به لږ مجلس وکړو ځکه دوی هم حق لري. وایي تاسو خو سبق ستې خلاص و، دوی سره مجلس وکړو. راځئ محترم، الله پاک شیخ صاحب محترم، سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه سئ. بخیر راغلی. ښه یې؟ صحت ښه ده؟ بخیر یې، صحتمند یې، ښه یې انشاءالله. صحت ښه ده؟ خاص دی، بخیر راغلی. کالي ته درغلي وو، تاسو خو د واده مطابق وای، خو موږ ناوخته راورسېدلو. دی مو ښه لره. لاره لږه اوږده وه، چیک پوینټونه وو، سرکونه وو، د موټرو پیشکان وو، بیا موږ سلو را روان وو. په خیر رسېدلو مشکل سره نه. الحمدلله الحمدلله. کالي کې ویل چې شیخ صاحب تللی دی، خپلو درسونو کې یو دقیقه هم نه وړاندې ځي او نه وروسته ځي، په خپل ټایم باندې ورسېد.